یو صاحب دی د بلخ ډېر مالداره تاجر دی، 2 زامن لري او ډېر زیات مال لري. کله چې دا تاجر وفات کېږي د ده په میراث کې بچو ته خو ډېره ترکه او میراث او مال حال پاتې شو، خو د هغې سره سره 3 موی مبارک د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک 3 مبارک ویښتم ورته په میراثه کې زامنو ته پاتې شو. نو زامن چې کله د پلار میراث تقسیموي خپلو کې دواړه وروڼه نو ټول میراث یو برابر تقسیم کړو. د نبي علیه السلام 3 موی مبارک پاتې دي، اوس د هغې تقسیم لپاره راغله خبره. دا مشرې ورور او کشرې ورور دواړه ناست دي، نو دا یو موی مبارک ستا شو، دا بل موی مبارک زما شو، ټیک شو. دا مشرې ورته وایي دا یو موی مبارک پاتې کېږي، نو دا به داسې کار وکړو چې کینچي به راولو په دې منځ باندې به دا موی مبارک شهید کړو. نو د هغه کشرې ورور په زړه کې د محبوب ډېره مینه وه، هغه به په محبوب باندې ډېر درود ویلو. هغه ورته په ژړا شو چې دا کار ونه کړي. خیر دی چې څه غواړې یا به زه درکړم دا موی مبارک ما ته راکړه، خو دا به شهید کړې نه. هغه مشرې ورور دنیادار و دنیا پرست و، هغه ورته وایي چې بس ټیک شو دا 3 واړه موی مبارک ستا شو، دا ستا مبارک شو، او دا چې د پلار څومره جیداد دی دا ما ته راکړه. هغه کشر ورور په جامو کې نه ځای کېږي، ورته وایي دا هر څه ستا، زه فقیر ملنګ صحیح، خو ما ته د محبوب مبارک دا 3 واړه موی مبارک راکړه، دا ویښته مبارک یې ما ته راکړه. بس فیصله په دې وشوه، هغه ټول مال واغسته، د 3 واړه موی مبارک واغسته، ویښته مبارک د محبوب علیه السلام مبارک. اوس وخت تېرېږي، دغه چې کوم قشر دی او دا موی مبارک ورسره دی، علامه زکریا صاحب لیکلي دي ویدې به راغو دا موی مبارک به راواغستو، پیغمبر علیه السلام باندې به درود وسلام شروع او په محبوب علیه السلام باندې به درود شریف ویل. او چې هغه کوم مشرې دی د دنیا په مال او متاع کې او حرص او هوس کې مشغول دی. وخت تېرېږي، داسې یو ټایم راغی چې د هغه مال متاع په مزه مزه کمېده، اخر دا چې هغه بیخي غریب او فقیر وګرځېدو هغه مشرې، او د ده د درود د برکت نه او د دې موی مبارک د برکت نه د عمل وخت تر وخته زیاتېږي. داسې یو وخت راغی چې د ده د مال ته انتها نشته. هغه مالدار ورور بیا راځي او یو شپه خوب ګوري، او په خوب کې ګوري چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یې خوب کې ولیدو. د پیغمبر علیه السلام ته شکایت کوي چې قربان ډېر تنګ دست یم، ولږې وتندې دي او فاقې دي، او قربان ډېر بدحال یم، ما دپاره څه طریقه وکړئ، ما ته لږه دعا وکړئ. دا مشرې ورته وایي چې زه خدای ما مالداره کړي د دې قرضونو او مشکلاتو نه وځم. پیغمبر علیه السلام مبارک مې ورته فرمایي چې تا هغه کس نه چې زما موی مبارک باندې تا دنیا له ترجیح ورکړه، زما محبت دې په سینه کې نو ځکه خو الله تعالی د دې ورځې سره مخ هم کړي که نه. لاړ شه د هغه ورور د خدمت شروع کړه چې هغه کوم ورور په ما درود وایي او د کوم سره موی مبارک چې د هغه خدمت شروع کړه، الله تعالی به په تا باندې هم فضل وکړي. ګینې د خدای تعالی د فضل نه به همدغسې محرومه ګرځېږي. دی چې د خوب نه راپاڅېدو بیا د هغه کشر ورور په کور کې به یې عمر له خدمتونه کول، او هغه به د نبي علیه السلام د موی مبارک دیدنونه کول، او په مبارک باندې به یې درودونه شریفونه مبارک